انتهائی محترم مسلمانان ورونو در رمضان مبارک دا اخیرنی جمعه دا انسان کمزور دے دمر مقدس میش دا اللہ رب ذوالجلال دا طرف نراغلی خامخا دا انسان نا بدغی کی کمی کی گی کوتاہی کی گی دا دیو جن اللہ رب ذوالجلال بطور دا جبیری او بطور دا کفاری باندی صدقۃ الفطر پرس کردی دا دغه صدقۃ الفطر یو طرف ته انسان پر رجوع کې چې کمې زیاتې راغلې وي دا غیر پر جبیره وګرځي او دویم طرف ته هغه غریبان او مسکینان چې د اختر په خوشحالو کې هغوی نشي شریک کېدی د هغوی د شریک کولو دپاره یو ذریعه وګرځي د دې وجې نه محترمو سرسایه د دغه ورځو سره تعلق ساتي د دې وجې نه موږ هر کال په دغه اخرو ورځو کې هغه بیانو چې د خلکو ذهن کې دا خبره راشي ځکه یو خو په کال کې یو ځل وي نو د خلکو د ذهن نه وتلي وي دویم مالی حوالې سره چې کوم عبادات راځي زموږ مسلمانان په هغې کې کمزوري کوي د دې وجې نه د یاد دهانۍ په طور باندې هر مسجد کې علما خپله ذمه داري ګڼي چې د هغې ذکر وکړي دغه صدقۃ الفطر محترمو زمونږ د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې واجب ده واجب مونږ هغې ته وایو چې حکم یې بدل وي د فرض و منکر ته مونږ کافر وایو د واجب منکر ته هغه کافر نه وایو ګمراه وایو په حکم کې خو فرق د فرایضو سره شته دی لیکن په عمل کې نشته دی په عمل کې چې څنګه په فرض باندې عمل کول ضروري دي دغسې په واجب باندې عمل کول ضروري دي او د حضرت امام شافعي رحمه الله او د امام احمد رحمه الله فرض هغوی خو یې دا فرض د څه فرق نه لري او د حضرت امام مالک رحمه الله فرض باندې سنت مؤکده ده لیکن زمونږ د حضرت امام صاحب رحمه الله فرض باندې هغه د وجوب درجه لري واجب ده که څوک دا قصدن نه ورکوي صاحب نصاب دی نو د غاړه په دې بندېږي الله به ورسره دغه حساب کوي او دې باب کې محترمو احادیث چې انسان ګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث د فقهای کرامو عبارات نو د هغې نه وجوب معلومیږي حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د هغه احادیثو په بنیاد باندې د هغه دلایلو په بنیاد باندې د وجوب قبول کړی دی ترمذی شریف کې حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ولې ورته اعلان وکړ د بدری منورې په کوڅو کې خلکو ته اعلان وکړ باواز بلند ورته ووایه الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثى حر او عبد صغیر او کبیر ورته ویل شي اعلان وکړ چې صدقۃ الفطر واجب ده په هر مسلمان باندې دا نارینه دی که زنانه دی دا آزاد دی که دا غلام دی دا معصوم دی که دا لوی دی دا په هر مسلمان باندې او مستدرک کې امام حاکم رحمه الله چې دغه حدیث نقل کړي دغه نه پسې هدا حدیث صحیح الاسناد د دې حدیث سند هم صحیح دی دویم نمبر د بخاری شریف یو روایت چې امام بخاری رحمه الله نقل کړي د نبی له صلوات و سلام فرمایي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر نبی له صلوات و سلام بتا باندې تاسو باندې صدقۃ الفطر د پرس کړي دی د استاسو لپاره مقرر صام من تمر الى اخره وګد حدیث ته به پاګه بسي او محترمو د الله رب ذوالجلال حکم منل چې څنګه ضروری دغه سي رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم منل ضروری دي د الله اطاعت د رسول الله اطاعت د الله اطاعت دی د رسول الله د اطاعت نه انکار کول د الله د اطاعت نه انکار کول دي زمونږ علاقو کې چې کوم د انکاري حدیث بیتنه د منیر شاکر په نوم باندې هغه د اطاعت رسول نه انکار کوي اطاعت رسول نه مني هغه تیر ورځو کې اعتراض وکړو ول وسننت لكم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د تراویح ما ستاسو لپاره سورۃ ګرځولې نو نبی صلی الله علیه وسلم ته د اختیار چا ورکړل چې هغه سورۃ ګرځي هغه ځان نه مقرري نو مخکې مې 13 کال باغې باندې پروژه کې ما بحث کړو نبی صلی الله علیه وسلم مطلق دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه
چاچی او زی بزی قرآن مجید نصوص اطیع اللہ و اطیع الرسول دغه سی زی بزی نصوص چې څومره چاچی د رسول الله اطاعت کو د الله اطاعت کو د رسول الله د اطاعت نه انکار کول د الله د حکم نه انکار کول دي د وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت هم فرض دي دویم نمبر په دې باب کې سب علماء د قرآن مجید د آیات نه هم استدلال کړل قد افلح په تحقیق سره کامیاب شو من تزکا چاچی پاکی حاصل کړل د تزکا نه دلته مراد هغه صدقۃ الفطر حاصل هغه ستره چې چا صدقۃ الفطر سرسایه ورکړل وذكر اسم ربه فصلى او یاد کوم د رب خپل فصلى پس منځه وکړو نو علما فرمایي د تزکا نه مراد صدقۃ الفطر سرسایه ده او د فصلى نه مراد د اختر منځ علامہ ابن جوزی رحمه الله هغه فرمایي د خپل تفسیر زاد المسیر کې من اعطى صدقۃ الفطر دغه ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي فصلى نه مراد د اختر منځ او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حضرت نافع فرمایي ویل چې کله د اختر منځ تدلو ولمانه به تاسو کو یا نافع اخرجت صدقۃ صدقۃ الفطر دی ورکړل دی ول کما ورتل چې او خو منځ ته بلاړو ول کما ورتل چې نن مې دی ورکړو ماته به ویلا فالآن فاخرج فانما هذه الايه في هذا ماته ول زر ورشا د صدقۃ الفطر سرسایه ورکړه آیات د دې په اړه کې نازل شوې ده اول صدقۃ الفطر دې زکات هغه سرسایه ده دغه نه پس د اختر موږ یعنی د اختر د موږ د مخکې دې ورکول هغه ضروري دي دویم نمبر محترم فائدہ دې سره نو په سرسایه سره صفائی د روزي راځي د انسان صفائی راځي په دا روزي کې د انسان نه کم کمې کوتاهي راغلي دا غیر پر جبیره ګرځي دا غیر پر پټي ګرځي الله ور سره کمې کمې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فرض ابن عباس فرمایي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر طهر للصيام من اللغو والرفث نبی صلی الله علیه وسلم د سرسایه واجب کړی دا د روزو د صفائی د لپاره یا د انسان نه کوم کمې زیاتې شوی د غیر جبری په تور وتومت للمساکین او در مساکینو د پر خوراک دی هغه غریبانو او ځانو ته بس نه وي نو ته دا سرسایه ورته ورسه ستاسو سره د اختر په خوشالو کې د بزری سره شریک شي من اداها قبل الصلاه فهي زکات مقبوله چا چې د اختر د منځ د مخکې داخله د پر قبول شوی زکات وګرځي ومن اداها بعد الصلاه وهي صدقه من الصدقات چا چې د اختر د مون وروسته ورله به عام صدقات په شان دي صدقه د لپاره ورسي او علماء فرمایي دا د سرسایي مثال دغه سیده لکه سجده سهو کله انسان نه په موږ کې غلطي وشي بعضی غلطیاں نه دي چې باغې سره سجده سهو لازم وي دغه سي په دا رجوع کې د انسان نه بازي کمی زیاتی وشي نو دا صدقۃ الفطر دا غیره پر جبیره وګرځي حسن بصری فرمایي ان صدقۃ الفطر کسجدت السهو للصلاه لکه څنګه د منځ د پر سجده سهو دا دغه سي د رجوع د پر د صدقۃ الفطر دا جبیره ګرځي دا غیره پر صدقه ګرځي پټای ګرځي دویم نمبر محترم یو خو مالدار خلک دي چې هغوی صدقۃ الفطر ورکوي د نصاب خاوندان نو که هغوی یې ورکړي هغوی ته به فایده دا میلاو شي د روژو صفایي به وشي او غریبان په کومو خلکو چې دا نشته یعنې د نصاب مالکان نه دي هغوی یې که ورکړي نو په روایت کې راځي الله به دې په ډبل باندې بدله دنیا کې انسان ته ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اما غنیکم فیزکیه الله واما فقیرکم فیرد علیه اکثر مما یؤتی هر چې تاسو مالدار خلک دي دتبا الله د دې پر صدقۃ الفطر سرسایي سره د روزي صفائی راولي لیکن هر چې تاسو کې غریبان خلک دي چې هغه دا ورکي الله پر دې په دوه چند او درې چند باندې ته بدل ورکي په دې باندې لازم نه و لیکن د دې باوجود دی انسان ورکړلا الله رب عزت جلال به ته بدل ورکي او سرسایي نو ورکول محترم د دې سزاګانې علماء چې څوک چې ورکي نو ګوره دا غي فائدہ دا مونږ سوچو دا غربت چې راځي دا د الله طرف نه امتحان وي دا مالداری چې راځي دا د الله د طرف نه امتحان وي په دې غربت کې به دا غریب باندې امتحان دی چې صبر کوي که نه کوي که دلته صبر وکړو الله رب عزت جلال به دې بدلې ورته په آخرت کې خامخا ورکړي
ځکه د غربت او مالداري قرآن مجید کې الله ذکر کوي د ټول مالدار له خو کائناتو نظام به نه چلېدو. ته ګوره دا چې کوم بلډینګانو کې مونږ ناست یو چې را ټول یو شان مالدار له خو بیا چا ماسل خرابونه ګلکاریا نه کولې د مزدوریا نه کولې تا چې کومې کپړې اغوستې دغه کپړې ټیلران ناست دي په دې ورځ کې شپه ورځ مهنت کوي که تا چېرته ټول مالدار وی بیا به څوک ناست وي شپې به روڼ کړي دا تا چې کوم بیزار بخو کړي دي که دا ټول یو شان مالدار وي بیا به څوک موچن ته بیا مونږ ته ودرتي دا د کائناتو نظام په دې باندې روان دی. الله څه غریب پیدا کړي دي څه مالدار پیدا کړي. غریب به په خپل غربت کې صبر کوي الله به درجې په دې ورکوي لیکن کله په خپل غربت کې صبر ورکوي دی د الله نه ګیلې شکوې وکړي دی په خپل حالت باندې صبر ورکړي بیا به الله سزا ورته ورکړي نور هم په بد حالت الله راوړي. او دا مالدار باندې امتحان دی په خپل مالدار کې د رب سرکش او باغی ګرځيږي یا په دې کې الله رب ذوالجلال شکر ادا کوي او د غریبانو فقیرانو ضرورت پکې پوره کوي. دیو جن محترم یو روایت کې راځي ان لله عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد فمن بخل بتلك المنافع على العباد نقلها الله عنه وحولها الى غيره. الله سب بندگان خاص کړی دي د خپل منافع لپاره د دنیا یعنی د مال او دولت لپاره د سره بار دیول مال ورکړل د سره بار چې نور خلکو ته فائدہ ورورسي. فمن بخلا بتلك المنافع کم مال چې الله دل ورکړو د پاګه کې بخل وکړو نو الله به دنه واخلي او د غریبانو ته به ورکی به به د غریبان چې هغه مالدار چې راوي په ذریعہ الله خلکو ته پیدا ورسي. مال د دې لپاره نه چې ته ورته کوټي وای مال د دې لپاره دی چې الله په غریبو بندګانو باندې ته خرج کې سره راوړو او د صدقه الفطر نو ورکول یو نقصان دام دی اسی د اختر پورس دا سړی په خپل محله کې وګوري غریبان ورسره اوسي کدا ستا بچي ښې کپړې اغوستي دي غریب بچي خرابې کپړې اغوستي ستا بچی په څه حالت کې دی غریب بچی په بد حالت کې دی یقین وکړه هغه اختر هېڅ خوند نه کوي د اختر خوند او مزه الوي چې کله ستا په بچي باندې په محله پوهېږي د هغه په مخ باندې خندا ده د دې سره د غریب بچي په مخ باندې خندا راشي ستا بچی په ګېډه باندې موړلی چې په محله کې د غریب بچی په ګېډه باندې موړ شي او کله معاشره کې موږ د غریبانو خیال ونه ساتو د هغوی ضروریات پوره نه کړو معاشره کې به په دې سر فساد پیدا کېږي دا تاسو به د معاشره کې ګورئ دا بعضې خلک چې مجبوره شي غلا ډاکو د بعضې خلک کوئی مستۍ نه کوي نن ګورئ ځای په ځای باندې دا دومره واردات روان دي بیا خاص کر د اختر په ورځو کې راشي ستا نه سم موبایل اخلي ستا سامان تا نه اخلي کلي تومانچه در باندې راړئ په ځای دې ولي بد حالت روانې زموږ کې هغه خو زموږ د انتظامي کمزوري ده ته ورځه د افغانستان کې دا حالت و هلته قانون او نظام مضبوط شو ته پوره افغانستان کې د اول نه تر اخر وخت پورې شپه ورځ چېرته وګوره هلته دې څوک جرأت وکړي د چا نه د موبایل وخت هلته دې څوک جرأت وکړي د چا بچی دې وتښتوي د مال لپاره هلته دې څوک جرأت وکړي زموږ مریض وکړي هلته د قانون راج دی هلته هغوی ته پته ده دلته د مجرم ملګرتیا نشي کېدی زموږ ستاسو عمر کې خو ماشومان تختی د دغې لپاره د هغې ګردي وباس کوم لوبې دلته نه کېږي لیکن هغوی ته پته ده دلته پولیس غریبان خو کوشش وکړي هغه ونیسي لیکن زما ستا عدالت ته چې قاتل ورشي چې ډاکو ورشي 15 ورځې جیل کې بیه تېرې کړي د هغې نه بس د هغه لوی قاتل چې 30 قتلونه یې کړي د هغې ضمانت وشلته رریان کړي نو په دې معاشره کې چې مقتول ورثه ګوري چې زمونږ د پلان کې زمونږ د پلار زمونږ د ورور قاتل آزاد ګرځېږي بیا هغه مجبوره دی چې په خپل باندې ټوپک راواخلي د هغه بدل وخت دلته د قانون راج نشته دی او د دې وجې نو اسلامي نظام کې الله رب ذوالجلال هغه پکې امن خیر هغه پکې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی زندګي ده ستاسو نور یو کس پکې بانځي شو یو کس پکې قتل شو قصاص شو ستاسو نور زر لاکو کسانو ته پکې سره باندې بلاویږي بره عرض مې کوو چې په دغې سره محترمو کې یو انسان د صدقة الفطر ورنکي نو په دغې سره الله رب العزت د انسان نه د مال اخلي سرسایه په چا باندې واجب ده محترمو سرسایه په صاحب نصاب باندې لازم ده خو صاحب نصاب موږ دوه قسمونه ذکر کوو یو نصاب خو اگر زکات دی
چل کې موږ څلور سیزونه وایو سونا 7.5 تولی چاندی 52 تولی یا نقدیت یا سامان د تجارت د څلور سیزونه تر زکات نصاب دی او پاره کې موږ وایو چې د مال نامي وي پاره کې موږ وایو چې کال په تیر شوی دلته دا شرطونه نشته دوی موږ د قرباني نصاب تاسو هر کله وایو د قرباني په نصاب کې ردي سلورو سيزونو سره پنځم سيزم د ضرورت نه زیاتې سيزونو د صدقه الفطر د بارا په نصاب باندې کال تیرې دلم ضروری نه دی د مال لپاره نامي کې دلم ضروری نه دی چې دا بغټه کوي او دریم نمبر دې سره اکر ضرورت نه زیاتې سيزونو شریعت کوم چې قرباني نصاب کړي یعنی ضرورت نه زیاتې کپڑے ستاسو سره در سره دي په کور کې ستاسو سره د سامان در سره چې بګال کې یو ځل نه استعمالي ستاسو سره یو غاړه د خپل ضرورت لپاره ضرورت دي نه علاوه بل غاړه د ستاسو سره یو کور ستاسو سره در سره د تب کې اوسېږي د دې نه علاوه ضرورت نه زیاتې یو بل کور ستاسو سره در سره دي هر څړې په دغه باندې وي د ضرورت نه زیاتې د کوم انسان سره چې 7.5 توله سونه وي یا دا ور سره نوې 52 توله چاندي ور سره وي یا نقدیت ور سره 52 توله چاندي په قیمت په حساب ور سره وي یا د ضرورت هغه سامان د تجارت ور سره وي یا د ضرورت نه زیاتې سيزونه ور سره وي د دې حساب ولګي یا خو هر یو جدا جدا نشته لیکن سونه توله ور سره د چاندي لګ ور سره دا یا نقدیت ور سره دی هغه د جمع کې د 52 توله چاندي قیمت تر رسیدي نو په دې سړي باندې صدقه الفطر لازم دی دا یاد وساتئ صدقه الفطر په هر چا باندې نه دی واجب صدقه الفطر په دغه کس باندې واجب دی چې کوم د نصاب خاوند دی کوم چې د نصاب خاوند نه دی هغه صدقه الفطر لازم نه دی هغه په خپل خوخه ورکی د اجر خبره ده څنګه چې مخکې حدیث وایو مالدار سړی کې ورکی نو هغه د روزو د پاره د صفای ذریعہ ګرځي غریب سړی کې ورکی د دې باوجود چې بده باندې لازم نه دی الله رب الجلال بل دې تو چند او درشن بدلې د تر حدیث ته شو د سرسایې د وجوب د پاره محترمو د رمضان روزي نیول ضروري دي یا بلوغ شرط نه دی که یو سړی بیمار دی د وزر د وجې نه روزي نه نیسي دغه فدیه ورکوي یا ډېر هغه بیمار دی دا به وروسته نیسي نو په دې سړي باندې صدقه الفطر لازم دی دغسې نابالغ ماشومان دي هغوی به مالدار دي نو په هغوی باندې د خپل مال د هغوی د مال نه د دې اولیاو دپاره د دې سرسایه ورکول لازم دي او د پلارم دغه تر او کله غریب دی نو به د پلار باندې د سرسایه ورکول لازم دی محترم نابالغ بچي هغه مالدار وو د مال نه د سرسایه ورنکړل شو د پلارم د سرسایه ورنکړه نو چې د کله بالغ شسو کله سرسایه پاتې شوی د مال نه باندې سرسایه په باندې لازم دی چې دویم نمبر محترم مونږ چې ویل ضرورت نه زیاتی سيزونه ورسره وي د سره پیسې ورسره دي او دا پیسې د ضرورت اصلي نه زیاتی دي ضرورت اصلي څه دی ویل کی لکه اوسېدو لپاره کور د غوستو لپاره جامې د استعمال لپاره د ضرورت مطابق سورلۍ یا د استعمال موبایل سره ورسره وي دا سيزونه په ضرورت کې راځي ضرورت اصلي چې د انسان عزت په سره ورته کاغذ لري کې د انسان عزت دو درې ته ورسره سره خوراک څخه کور سره دي ستاسو سره دومره روپۍ در سره دي پته در دې مې چې ما به 600 روپۍ د بجلی بل راځي پته در ته 500 روپۍ او ما به کیس بل راځي نو کدا زه ورنه کوم زما به عزت کی کور ته مې هغه وابده ولا ودري میټر را نو کوزي نو بری سره انسان عزت قائم یره زما سره د درې ته مې د روټۍ پیسې را سره دي نو په دې کو زما عزت قائم دی که زه دا ورنه کما زما عزت تور سره خرابي یره زما سره دغه روپۍ دې په خپل بچو له اختر سره کپڑے واخلم دا که ونقلم زما دې عزت ور باندې هغه ضرورت اصلي هغه د ویل کی چې هغه سره د انسان ضرورت هغه عزت راټینګ وي دویم نمبر په صاحب نصاب باندې خپل سرسایه ورکول او د خپل نابالغ اولاد چې هغه غریب وي د دې سرسایه ورکول لازم دي په غریب باندې خپل سرسایه نشته د بچو ور باندې نشته دریم نمبر انسان باندې د هغه چا مالدار سړي باندې د هغه چا سرسایه ورکول لازم دي چې هغه د بار دو شرایط فقها وي یو دا چې د هغوی مالی بوج اوچتوي خوراک اسکاک وغیرہ دا ضروریات پوره کوي دویم نمبر د باغی باندې ولایت کامله حاصل وي
نو پته لکه غلامان شو د یو چا دغسې نوکران شو چې ژوند او زندګي د ده سره تېروي د ده په اډر او حکم باندې شریږي هغه اوس په دې کې مور پلار او دا خلک په دغه کې داخل نه وي په خپله خوښه باندې دی ورکوي ورکولی شي نو په ده باندې لازم نه دی د سرسایي مقدار سره محترم د سرسایي مقدار د غنمو نیم سا په هغه وخت کې د سا د پیمانې وي نن سبا د هغې تقریبا په حکم 2 سیره غنم جوړېږي دغه رنګې د وربشو کجورو نه یو سا دی چې د دې نه تقریبا 3.5 سیره جوړېږي روایاتو کې محترم هم د دقه تفصیل او تصریح موجود البته په سرسایه کې د غنمو او کجورو او جوارو په دې ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا ورکړل شوي هغه وخت د نقدیت زیات رواج نه و هغه وخت کې دغسې بازارونه هم نه وو نو په دې وخت کې غوره خبره دا ده چې انسان د هغې نقدې پیسې ورکړي ځکه که ته یو چا له غنم ورکړي په هغې کې د غریب نقصان دی هغه غریب به په د غنمو باندې څه کوي دا غنم به هغه د اختر ورځ د چېرته به وړي بیا که بازار ته ویشي نو بازار حالت خو تاسو لیکلی دي لیدلی دي ته به اوس اول نمبر خو ستا سره غنم نشته دی ته به دغه پیسو غنم اخلي یا به وربشې اخلي یا به کجوري اخلي بیا به هغه غریب له ورکې غریب بیا واپس بازار ته وړي نو هغه تاسو دکانداران لیدلي که نه د 100 روپو سیز درنه واپس 50 روپۍ باندې اوس به زه ورځم ما ته به د 100 روپو سیز په 200 روپۍ راکوي زه به یو غریب له ورکم هغه غریب عجز چې لاړ شي هغه نه به واپس 50 روپۍ واخلي نو دواړه طرف ته د دکاندار پکې فایده ده د عوامو پکې د غریبانو پکې نقصان دې وجه نه فقها فرمایي په دې وخت کې هغه انسان که نقدیت ورکړي نو هغه ښه ده او بیا محترم په دغې کې د هرې علاقې خپل قیمت معتبر دی زمونږ علاقې کې د دې وجه نه بعضې وایي خو د یو علاقې ملا وایي چې دومره دي د بل علاقې ملا وایي چې دومره دي دا د مولایانو ګناه نه ده دا د هر ښار د غنمو د ریټ د حساب کولو سره خبره زمونږ د پېښور چې کوم علما وو هغه حساب لګولی دی نو د غنمو په اعتبار سره 320 روپۍ راځي سرسایه د کجورو په حساب سره 4500 جوړېږي د جوارو په حساب سره 490 جوړېږي د کشمشو په حساب سره 3150 جوړېږي د پنیرو په حساب سره 4950 جوړېږي ګوره دا ضروري نه ده موږ ټول عمر په غنمو په حساب سره سرسایه ورکوو انسان د خپل مالي حیثیت ته وګوري که دله الله مال ډېر ورکړی دی پکار ده چې د کشمشو د پنیرو په حساب سره ورکړي دلکه متوسط دی پکار دی چې دی د جوارو وغیره په حساب سره وکړي دی که ډېر کمزوری دی یاره دغه عمره وسې نه کېږي صاحب نصاب دی چا نه به قرضه راکړي په دغسې حالت کې بیا به دی غنم ورکوي زموږ معاشره کې داسې غریب او مالداره کم زیات وسات والا کمزوري والا هغه ټول هم لګیا دی د غنمو په حساب سره ورکوي نو دا طریقه صحیح نه ده بهرحال محترمو د اختر د مونځ نه مخکې ردی ورکول ضروري دي که انسان د اختر د مونځ د مخکې ورنکړي نو په دې سره د غاړه نه ساتي کېږي د اختر مونځ ته به توبه استغفار هم کوي دغه پیسې به هم ورکوي په دا روژه کې سړی ورکړي د ټولو نه بهتر ځکه دغه غریبان به ځان له دغه وکړي ضروریات به یې پوره کړي دویم نمبر محترمو د رمضان مبارک په د اخره میاشت کې یو لوی بدعت کېږي الحمدلله اوس ډېر حد پورې ختم شو علما ورباندې کړي نظر وکړو زیبه زیرتونه وکړله او د علماو ذمہ داري هم د په معاشره کې د فضایلو نه زیات د بدعاتو ردول شي ځکه ته که 100 عملونه وکړې شاید چې په دې ستا نه الله راضي شي یا راضي نه شي پته نه لګېږي لیکن په یو بدعت کې مبتلا شو ستا د 100 کاله اجرونه بې ځایه کېږي د دې وجه نه د بدعاتو نه ځان ساتل ضروري دی د اخره روژې کې اخره جمعه کې بعضې خلک 4 رکعاته لمونځ کوي باقي خاص صورتونه وایي بعضې خلک 5 لمونځونه کوي هر یو دپاره جدا اذان او اقامت کوي بعضې خلک د شپې پکې یو لمونځ کوي بعضې خلک په د اخر جمعې په ورځ کوي خیال یې دا وي چې په دې سره د اویا کالو ګناهونه معاف کېږي د ژوند او زندګۍ ټول لمونځونه دې ورته قضا عمري وایي ودلته دوه طبقې د افراط او تفریط کې مبتلا دي یو طبقه هغه ده هغه وایي چې لمونځونه درنه قضا شو بس بیا د دې قضا راګرځول نشته دی زمونږ د علاقو کې روابط صورتونه وایي بله طبقه هغه ده هغه وایي چې لمونځونه درنه قضا شو هغه اوله طبقه وایي بس توبه استغفار وکړه معاف به شي درته دویمه طبقه وایي نه بس د رمضان مبارک په اخر ورځ باندې خاص لمونځ وکړه بس دا به ټول معاف شي دریم نمبر اهل سنت والجماعت دی د اهل سنت والجماعت نظریه دا ده د مسلمان شان نه ده د دې قصدن منځ کلم نشي مسلمان به منځ ونه کوي د کې دی نشي د اسلام او د کفر په منځ کې حایل منځ دی من ترک صلاه متعمدا فقد کفر چا چې قصدن منځ قضا کوي سړي کفر وکړي کفر په وړاندې داخل شي
دیو جن مسلمان قصدن کله موږ نشي پرې کولی، لیکن که کله دې اوده شي یا د ده نه هیر شي کله یو موږ، نو په دغه صورت کې که د ده لس کاله منځونه قضا شوي دي دی به قضا راوړي، صرف په توبې سره توبه به هم کوي هغې قضا به هم راوړي. 50 کاله د یو چا نه منځونه قضا شوي دي 50 کاله به قضا راوړي. ورته کې د بار دلایل هم د قرآن مجید کې الله فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا، منځ په خپل ټایم په مسلمانانو باندې فرض دی. ګوره د دې فرضي روزو لپاره خپل ټایمونه دي. ته اوس که د روژې نه مخکې شروع شوې چېرې د دې ورځو نه نیسم چې بیا په روژې کې مې چوټي شروع نه شي کېدلی. د حج خپلې ورځې دي، که د حج د ایامونو علاوه په بله میاشتو کې ته لاړې تا ویل چېره تګ هم اسان دی وې ځم په اسانه میلاوېږي، هلته ګڼم نه زه به د دې ورځو نه حج وکړم نو دا نه کېږي، ځکه د حج لپاره خپل وختونه دي. دغسې د منځونو لپاره خپل اوقات دي، په دقه کې دا کېږي. قرآن وایي ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا، بل ټایم نه کېږي. دویم نمبر په دې باب کې ګڼ احادیث هم راغلي دي. بخاري شریف جلد 184 باب من نسي صلاة، انس رضی الله فرمایي نبی علیہ السلام فرمایلی دي من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها، چانه چې مونږ هېر شو نو کله چې ورته راځي چې دا مونږ دی وکي لا کفاره لها الا ذاکا، دې مونږ د لپاره بل هیڅ کفاره نشته مګر دا چې دې قضا باندې دا به توبونه معاف کیږي، په قضا عمرو باندې نه معاف کیږي، قضا به راوړي. دغه رنګه دویم روایت کې راځي مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 27 نبی علیہ السلام پر من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، چانه چې مونږ هېر شو یا د دې نه اوده شو نو د دې کفاره دا ده چې دقه مونځ راوګرځئ بس، بل څه کفاره ولا نشته. او دریم په یو بل روایت کې راځي نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 100 باب من نام من صلاة عن صلاة سئل رسول الله صلی الله علیه الرجل، تپوسو جو نبی علیہ السلام نه په باره د هغه سړي کې يرقد عن الصلاة چې د منځ نه اوده شوی او يغفل عنها يردي غافل شوی دا غره قال كفاره ان يصليها اذا ذكر، نبی علیہ السلام پر مل دې کفاره دار چې دغه مونږ راوګرځي کله چې ورته راځي. او دغه رنګ موطا امام مالک 155 کې روایت ده نافعنا ان عبد الله ابن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكر الا هو مع الامام فاذا سلم الامام فليصلي صلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الاخرى. یو سړی د امام سره په منځ کې ولاړو اته نه منځ باندې شوی و د منځ پر بیا ورته رايات شو نو چې کله د منځ نه دی پاره شي اول دی قضا منځ راوګرځي بیا دی ادا منځ صاحب نظام د پاره مونږ یو تفصیل وایو. دغه رنګي شپږم نمبر ترمذی صفحه نمبر 43 جلد کې ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي ان المشرکین شغلوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان 4 صلات یوم الخندق، دا خندق په موقع باندې مسلسل تیز جنگ شروع بدی کې موږ موقع نه ملاوي دا سرور منځونه د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه شو به نبی صلی الله علیه وسلم مشرکین ته خیره وکړلې او دې فرمایي کله چې بیا وخت موقع ملاو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سلور واړو منځونو قضا راګرځولې دا د الله پیغمبر دا غیر بل طریقه نه خپل کړی. او بحر الرائق جلد 2 صفحه نمبر 141 شامی بلکې هر فقيه په خپل کتابونو کې د تفصیل کړی دی کستانه د 15 کالو منځونه قضا شوی د 15 کالو منځونو قضا برګرځي صرف په توبو سره کېږي نه په قضا عمرو سره کېږي. اتم نمبر اجماع د امتم د پدې باندې چې د هر منځ قضا برګرځي صرف په توبې استغفار باندې نه کېږي نه په قضا عمرانو باندې نه کېږي. د فقهاو اجماع دا مولا علی قاری مولا مزوات پورا کې ذکر کړی ضرور استوای. دغه نمبر هم نمبر عقلنم دا خبره غلطه ده لکه یو سړي په دا باندې او یا لکه روپۍ وي ته ورته رالې دا 15 لکه دی ولا ورلې تا ورته زمانه بس په یاد کې حساب کړ نو ته یو انسان ته په دې طریقې سره دوکه نشي ورکولای الله ته دوکه ورکې دا الله حق دې په دې کې چل ول مکوا دغه سي لکه ور چې دا الله یا د بندګانو حق به باطل چې دا جایز دي حرام دي. او لسم نمبر په مسلمانانو کې بل واجب پیدا کیږي په دې طریقې سره نن به زنه بل به نه کوي ما نه بس خیر روزي کې وګور ورس بهر نه جرمني نه یو کس راغلی یو کال ما ته مونږ ډېر پابندۍ سره مونږونه کول کافر وکړو زمونږ دی علاقې یو کس په چاینا کې بل کال ما ته کار وکړو ما سره ویګم لګو ما ورته د مونږ پابندۍ کوي التدا کوي دا کوي ما ته د مونږ کو ډېر پابندۍ پاکستان ته ځل شولته نه کوو دلته خامخا پابندۍ سره کوو چې غیر مسلم حکومت کوي. اگر جرمني ولا کس واده وای کال 2-3 وشو وای دلته غشین پټکو ولا راغلي دی وای دا قضا عمر شروع کړی دا و 60% خلکو مسلمانانو مونږونه تفریقه دوی روزه روانه ده بس نو بیل ماضی پیدا کیږي په دې سره. یو لسم نمبر سلور واړه مذاهبو کې د دې تصور نشته
هر فقيه باب لګولې دی لیکن د قضا عمره دا تفصیل او دا طریقه نشته دی فقهاو لیکلي دي لس کال مونږ نه وسنګ را ګرځي صاحبي ترتیب د بار د قضا مونږ څه طریقه ده د غیر صاحبي ترتیب د بار څه طریقه ده د زیات مونږ د کوم دا ټول فقهاو د تفصيلات د دې لپاره ذکر کړي دي چې قضا عمره دغه منګل طریقه هغه ته نو ور معلومه نه هغه دې نو شریعت او د دې نه لو چې راشي زمون ټول فقهاو فتاوجات تصریح کړي دا چې دا موږ بدعت تاسو وګورئ پتاو دارالعلوم دیوبند جلد 403 لیکل دي بدعت ده خیر الفتاوا زمون وفاق المدارس مشرق جلد 2 صفحہ نمبر 610 کې لیکي بدعت ده کفایت المفتی جلد 3 صفحہ 325 کې لیکي بدعت ده بلکې دا زمون د علاقو والا د مفتی فرید صبر مولا نامه خلی لیکن کته وګورئ فتمو سره د ټول کتابونه شته دا دوه صرف تاسو رپوي د پر راغستري ځکه زمون خلک د مفتی فرید صبر مولا نوم دلته دغه بدعتيان ډېر خلی دا مفتی فرید صبر مولا پتاو پرې دی دا د جلد نمبر 2 دی صفحہ نمبر 617 دا دی وی یہ نماز جو متعبدین کی نزدیک قضا عمرے سے مسمى مکروہ اور بدعت قبیحہ ہے قرآن سے اس کی مشہوریت ثابت ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے دا بدعت قبیحہ دا دویم سے لکھے بلکہ یہ نماز قواعد حنفیہ سے مخالف ہے دریم سے لکھے یہ نماز نہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے نہ فقہاء کرام سے مروی ہے والاحادیث الواردہ کم احادیث جو وارد سے بیا موضوعات دغه احادیث موضوعی ځان نه جوړل شوی دغه ثبوت نشته او دغه فتاوا حقانیم د علوم حقانی چې په پوره ایشیا کې ډېر لوی عظیمه جامعه ده دا غینه چې کوم دیوم په حقانی نمونه خاخلی دا وی چې کوم کتاب چاپ دی په خپل دغه فتاوا حقانی کې په خپل دغه فتاوا حقانی کې دوه ځای غوي تصریح کړی دا چې دا قضا عمره دا کم صورت چې دلته کېږي دا بدعت دی دا زما سره دریم جلد لري د دې په صفحه نمبر د دې صفحه نمبر دا 306 په 306 کې د تصریح کوي دغه منځ بدعت دی دغه رنګي تمام کتابونو په خپل کتابونو کې تصریح کړي دا چې دا بدعت تمام فقهاو تمام فتاوجاتو تمام دارالفتاګانو تمام مفتیانو دې ته بدعت ویلي او بدعت هغه عمل مخکې ما تاسو ته ویلي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما بعض امتیان زبې او پیژنم د پرشتو به جهنم ته راکاږي زما د امت د او د سونو د اندامونو به چمک وي پړق به وي زبې او پیژنم زما پرشتو زما امتی دې چرته وځي هغه ما ته د بخاری حدیث دی انک لا تدری ما احدث بعدک تا ته پته نشته دی وستانه رسته ستا په دین کې څه بدعت ایجاد کړي هر قوم کې چې بدعت پیدا شي الله دغه په بدل کې وسرت ایجاد کړي او دا بدعتي سره نه دته د مرګ په حکم الله علی خیری فرمای کلمه نه نصیب کی ایمان نه نصیب کی کافر کیږي الله دې مو مساتي ځکه دته دا بدعات د رڼاخ کاری او سنت او تاریخ کاری د دې وجنه الته د ایمان تاریخ کاری کفر ورته رڼاخ کاری ایمان پری او زمون په کاو دومره پوری لیکلي یو سړی په مسجد کې زنا کوي اعوذ بالله شراب اسکی اعوذ بالله جمعه کې لوی عظیمه ګناه ده لیکن یو بدعتي بدعت کوي د دې ګناه لري نو زملګرو ته اکثر وایم ضرورت د عبادت زیات کوشش وکړي لیکن د عبادت او کوشش نه زیات اغزان د مکروهات او بدعات او وسط د ډیر ضروری ده ځکه دا انسان د لپاره مضر دی تباہ کوون کړي د شرک نه پس چې لوی مزمت راغلی د بدعت راغلی زمون ټول فقها چیخ کر بتا رہا ہے په خپل کتابونو کې لیکلي تصریح کړل چې دا بدعت تر بدعت مزان اوسه نو چې یو شی بدعت ته به ډیر ثواب امید څنګه لري او ستاره لپاره د نقصان ذریعہ به ګرځي دغه نه په هر صورت باندې ځان وساته د ضروري ده دا خلک یو روایت پېښ کوي په دې باب کې او زمون خلک مغه په میسج کې په دې ورځو کې خوري یرا هغه حدیث سره مولا علی قری مولا یو کتاب د مشهور محدث الموضوعات الكبرى دې کې دا حدیث هم نقل کړی دی من قضا صلاه من الفرائض في اخر جمعه من شهر رمضان چا چې د رمضان مبارک په اخره جمعه باندې قضا عمره وکړه کان ذالک جابرا لكل صلاه فاتته في عمره الى 70 سنه دغه جون څومره مونږ چې د غیره پر بده پټه او جبیره وګرځي څومره چې تر اویا کالو پورې بلکې بعضو کې زیات خلک دي مولا علی خاری فرمایي باطل قطعا دا قطعی طور باطل او مکه په توجه ویل دا موضوعي دی موضوعي ویل کی یا حدیث ته ځان نه جوړل شوی حکم اداره دی بیان ول حرام دی
سیوا د دینه چې تاسو سره دې لپاره خیمه چې دا خو موضوعي د رضان نه جوړ شوی دا حدیث نه دې لپاره جایز دی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چا چې رضان نه په ما باندې دروغ وتړل پته ورته دا موضوع دې به بیان نه نبی علیہ السلام فرمایي دې سړی په جهنم کې دا سړی په جهنم کې خپل ځای رضان لپاره د اوسېدو تیار کی یعنی دې سړی رضان لپاره په جهنم کې اوسېدو ځای نو خیال کوئ هر څه مون شیر کوئ لږ معلومات کوئ د علماء لوی فتنه دا جوړل فیسبوک راشي حدیث تک مونږه شیر وکړو په دغه وعید کې راځي د جهنم مستحق ګرځي کې په دې د مکه دې فرمای لانه مناقض للاجماع ځکه چې دا د اجماع خلاف د اجماع په دې خبرې چې په یو من سره ټول موضوع نه موافق کیږي او دغه خبره به حافظ ابن حجر رحم الله هغه په خپل کتاب الموضوعات 56 کې لیکي هغه لیکي هاذا موضوع بلا شک دا موضوع د بغیر د شک او شبهه و دې وجه محترمو دا خلک او بعضې خو دې چې مجبورۍ نه کوي زموږ علاقو کې یو ځای کېږي هلته بره نو خبره مو ورسره بابا الله بندګانو دلته علما ورته راغله حتی چې کوم مولوي صاحب د دین امامت کوي هغه مولوي صاحب ورته چې مو کېږي چې ښځه عمرې له بل مولا 15,000 روپۍ ورته ورکړي او ورېلی مولا ورته راولي هلکه ولې کوئ تاسو داسې نو دا د شروع شي ویره مونږ ته هم پته ده چې دا طریقه غلطه ده دا شی غلط دی او بس زمونږ پلار نیکه کړي دي مجبوري نه مونږ کوو که مونږ یې نه کوو خلک وایي د پلار نیکه طریقې پرېښوده نو دا خو د مشرکینو طریقه وه زمونږ بعضې مشران وایي که نه وایي زمونږ نیکه چې و پلان کې وایي هغه به وایي چې یا پیره بابا را مدد شه نو دا مشرکي خبره ده اوس د پلار نیکه په لاره باندې ځي په دې کې د پلار نیکه هغه لاره معتبر ده چې کله په هدایت په صراط مستقیم رواني کله چې مشرانو پلان نیکه د شریعت لاره پرېښودل په هغه ځای کې پلان نیکه پرېښودل فرض مونږ دپاره قرآن شته دی حدیث شته دی څلور مذاهب فقها شته دی مونږ دپاره هغه دین او شریعت دی که نه بل طرف ته ولې روانېږي بهرحال محترمو د بدعاتو نه ډېر ځان وساتئ معاشره کې کوم څیز چې د بدعت په نوم دی دا که دین هم دی که نه خلک یې دین ګرځوي د دین په نوم باندې د هغې نه ځان وساتئ د ستا لپاره د جهنم تلو ذریعه ګرځي هلته پیغمبر ستا څه باره شروع کې نشي کولی پیغمبر وایي زه ورته اواز وکړم زما امتي دی چېرته بوځي ما ته به جواب نه راکړي بیا ما ته وایي انک لا تدري ما احدث بعدک تا ته پته نشته ستا په دین کې څه بدعت جوړ کړي بدعتي سړی دا د پیغمبر دین ناقص ګڼي ځکه د ځان نه نورې طریقې کوي سړی بهرحال محترمو یو بل بدعت هم پکې کېږي په دې کې سورې عنکبوت په 30 نمبر خو تېره شوله نو د هغې نه هم ځان وساتئ ګورئ دا سورة الملک دی تبارک الذی ده هر شپه دا وایه دا د جهنم د عذاب نه د نجات ذریعه ګرځي د قبر د عذاب نه د نجات ذریعه ګرځي اوس بعضې خلک دا طریقه شروع کړي یاره یو کس د جمعې په شپه نور خلک ورته راغونډ شي نو د الله بنده ده خو صرف د جمعې په شپه نه دا خو هره شپه ده دویم نمبر دا خو ځان نه ځان لګوي تا چې دا خلک راجمع کړه ته ورته وایې دا کومه طریقه ده دا خو د پیغمبر نه ده ثابت دا خو د صحابو نه ده ثابت دا خو د دین څلورو امامانو نه ده ثابت صلات تسبیح مونځ د پیغمبر نه په قلار یوازې نقل دی دا ته چې راجمع شي زنانه راجمع کې سړي راجمع دا کومه طریقه ده بهرحال محترمو ټیم نشته دی یو خبره بل هم زموږ د پېښور کې بل غټ بدعت وهابیانو شروع کړی دی زنانې راوستلې جومات کې هم نه دي کېرولي هره مدرسې کوم صورت دی دلته 2 ځای دا شی شروع دی او تقریبا د لارو کوڅو کې د ښځې روانې د درس ګوبر جوړي یا نورې زنانه ورته روټۍ راوړي په معاشره کې دا څومره بګاړ او فتنه پیدا کول دي موږ ته به خلک ووایي ویل د بازارونو چې راوتلي په هغې د رد ونه کړو په دې ولې رد کې په هغې هغه خو بېدیني د کلاو بغیرته دی هغه سړی چې دا کور ناسته د ښځو په بازار کې ګرځي لیکن دا څوک د دین په نوم نه کوي دغه د دین په نوم کوي چې د جومات ته یې راوستي محمد رسول دی راوستي دلته اوسېږي دغه دلګان بغیرت منځ به کور کې کوي بیا دغه دلته راځي بهرحال د فتنې دي د فتنو دور دی مونږ ته چې 1400 کاله صحابه کرام تابعین امت نه کوم دین پاتې دی بس نه کدی کلک ونیسئ دقه کې نجات دی نو طریقو نه ځان وساتئ الله دې